أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سامعين محترم، زمان تفسر أتم درس بفضل الله تعالى. سورة الفاتحة ختم شروع وسورة البقرة شروع. سورة البقرة دا مدني سورة دي. مفسرين لكلي فتح القدير لإمام شوكاني أخذ تفسير جلالي كلي شيء کله چې هجرت وکړ نبی صلی الله علیه وسلم نو مدینه کې اولنۍ سورۃ دا نازل شوه. سوا د یو څو آیاتونو نه د دې سورۃ نور نومونه هم دي چې هغې ته فسطاط القرآن وایي، فسطاط القرآن. فسطاط او فسطاط دا ویل کېږي لوی خیمې ته چې په هغې کې ډېر خلک راجمع کېږي. دارنګې یو غټ کلي ته وایي مدینې ته. دارنګې دا قرآن یو د سورة بقره یو غټ سورت دی، په دې کې ټول مضامین راجمع شوي. دارنګې دې سورت ته سورة زهره وایي. زهره ورته ځکه وایي چې دا چا ووایي په دې باندې عمل وکړو، او حدیث کې راځي چې قیامت کې به هغه دپاره دا رڼا وي، د هغه په سر باندې به تاج وي. دارنګې حدیث کې دا هم راځي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، احادیث فتح القدیر کی ذکر چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې چا دا سورت د شپې ووایي 3 شپې به دغه کور ته شیطان نه راځي. دارنګې چا سهار کې ووایي 3 ورځې به دغه کور ته شیطان نه راځي، جنات به نه راځي. نو دا یو لوی سورت دی. د دې نه مخکې سورت سورة فاتحه وه. د هغې سره یې مناسبت دا دی چې هغې کې الله فرمایي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إثبات التوحيد. دارنګې د هغې لپاره دلایل. نو دې کې الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم. هغې باندې تفصیل. دا سورة بقره دا د سورة فاتحې تفصیل دی. هغې کې سورة فاتحه کې 3 فریقې وي، منعم علیهم، دارنګې مغضوب علیهم، دارنګې ضالین، چې هغه صحابو ډله ده. منعم علیهم، مغضوب علیهم چې دا یهودیان دي، ضالین دا نصارا دي، مشرکین دي. دلته چې دی د دغه خلکو د هغې تفصیل کوي چې هغه څوک دي الذین یؤمنون بالغیب. اولنۍ ډله هغې تفصیل به کوي، بیا به د هغې
جزاء ذکر کی اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دارنګي دویمه ډله ان الذين كفروا سواء عليهم. دارنګي دې دریو وړو فرقو تفصیل وکړي. دارنګي سورۃ بقره په دې کې الله ټول احکام تقریبا هغه ذکر کړي. بعض تفصیل او بعض اجمال. اثبات د توحید، رد په شرکیات باندې، دارنګي اثبات د رسالت، دارنګي په دې کې حکم د صلاح، دارنګي حکم د حج، حکم د صوم، حکم د جهاد، حکم د انفاق، او دارنګي په دې کې مسأله د ربا دا په دې کې ذکر کیږي. دارنګي قصص، دارنګي انعامات بني اسرائیل، دارنګي په ټول خلکو باندې انعامات. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. دیتا حروف مقطعات او دا د دې صورتونو په اول کې قطعات دا جدا جدا ویل شي، لیکل کې یو ځای ویل کې دا جدا جدا. د دې معنا سره مفسرین لیکلي چې د دې په معنا باندې الله خبري. بعض مفسرین بیا بعض معنی ذکر کړي، لیکن د دې په معنا مراد چې اصلي هغه الله عالم دی. کوم خلک چې دا وایي چې قرآن کریم د دې په ناظرۍ باندې ویلو سره لفظي ویلو سره په دې کې ثواب نشتی، هغه باندې په دې کې رد دی. ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو حرف د قرآن باندې الله لس نیکۍ ورکوي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې زه دا نه یم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې الف یو حرف، لام بل حرف او میم بل حرف. دا نوې خلق نوې فتنه راوتې ده. هغو انکار حدیث طرف ته تللي، حدیث نه مني. دارنګې د قرآن کریم تفسیر هغه په حدیث سره نه مني، او دارنګې د هغو خپل خپل نظریات. نو قرآن کریم په لفظي ویلو سره هم په دې کې اجر دی، ځکه چې الف لام میم د دې په معنا مراد باندې یوازې الله عالم دی. ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی، الکتاب نه څه مراد دی؟ مفسرین د عبدالله بن مسعود ځانو ذکر کړي چې ذالک الکتاب ای القرآن هو الکتاب العظیم الذي لا شک لا ریب فیه، نشته شک په دې کې. کتاب نه مراد هغه قرآن کریم. لا ریب فیه، لا شک فیه، لا شک انه من عند الله، دا شک نشته چې دا د الله طرف نه دی. په دې کې هیڅوک شک نه کوي، دا د الله طرف نه نازل شوی دی. هدى للمتقین، هدایت دی دپاره د متقیانو. هدایت قرآن کریم خو هدایت د ټولو خلقو دی، خو څوک چې هدایت قبلی نو هغو دپاره بیا هدایت دی. هدایت بن نور، امام شوکانی دا معنا لیکلي فتح القدیر کې. هدى للمتقین، هدایت دی دپاره د متقیانو. الله دې موږ له په دې باندې عمل وکړو، توفیق راکړي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.